نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى صدق الله العظيم. سورة بقرة دویمه پارا یوسل یوکم نوی نمبر آیت په مخکې آیاتونو کې د رمضان متعلق احکامات بیان شو. بس په دې آیاتونو کې د رمضان چې کوم سبب دی چې هغه میاشت د هغې ذکر دی. جاهلیت په زمانه کې څه خاص رواجونه په دې آیاتونو کې د هغې تردید کېږي او د نبي علیه السلام د عمرة القضا په موقع باندې د صحابه کرامو د یو اشکال جواب ذکر کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا صحابه یا یهودیانو تپوس وکړ د میاشت متعلق چې کله میاشت وړه راخېږي او کله غټه راخېږي، اولې او دویمې میاشت ته هلال وایي، د دې نه بعد تر دیارلسمې پورې دې ته قمر وایي، او بیا دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه دا میاشت چې پوره شي دې ته بدر وایي. دوی تپوس کولو چې دا میاشت کله وړه شي کله غټه شي د دې څه وجه ده. الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته آیاتونه نازل کړل چې په دې کې د الله پاک حکمتونه دي. دې کې د خلقو دپاره اوقات دي، روژه به کله نیسي د دې تعلق د میاشت سره. بیا حساب کتاب به تاسو په څه کوئ دا په میاشت باندې، زکات به کله ورکوئ دا په اسلامي میاشت باندې، حج به کله کوئ په اسلامي میاشت باندې، د حج ارکان به کله ادا کوئ د هغې خاص ایام دي چې د دې ټولو تعلق د میاشت سره دی. اسلامي کال د دې بنا د میاشت سره دی، د سپوږمۍ سره، او د شمسي کال تعلق او بنا د قمر باندې. اسلام کې د میاشت د سپوږمۍ حساب معتبر دی، نور والا حساب په اسلام کې معتبر نه دی. اسلامي میاشت کې محرم سفر ربیع الاول دا میاشت دی. شمسي میاشت کې جنوري فروری، او د هندوانو میاشت کې تیر هار په شکال بادرو دا د هغې انتخاب او د هغې ترتیب دی. اسلامي احکامات پر اسلامي میاشتو باندې بنا دي. روژه به کله نیسي نو ورته به نه ګوري، میاشت ته به ګوري، سپوږمۍ ته. حج به کله کېږي نو سپوږمۍ ته به ګوري. دغه شان ټول اسلامي احکام. بیا د جاهلیت په زمانه کې یو رسم ده چې خلک به کله د حج یا د عمرې دپاره د کور نه وتل په دروازو باندې به لاړل، واپس به چې د حج یا د عمرې راتلل نو بیا به ویې موږ په دروازه باندې نه ځو، ځکه چې موږ ګناهګار په دې باندې تللي یو. اوس موږ پاک شوي یو، حج مو وکړو، عمره مو وکړه، ګناهونه مو ختم شو، نو بیا به د کور په دروازو باندې راوړېدل، په شاګانو دیوال کې به سوري وکړو. ولې اوس موږ پاک شوي یو، د ګناه والا حالت کې په دروازه باندې وتل اوس واپس په هغې نه راځو. الله جل شانه فرمایي چې ستاسو دا طریقه صحیح نه ده. اصل د کامیابۍ مدار هغه تقوا ده. په دروازه باندې وتل او په دیوال وتل د دې سره تقوا تعلق نشته. دروازو ځي راځي خو تقوا ځان کې راولي، په دیوال باندې ختو ته ضرورت نشته. بیا په شپږم کال د هجرت باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د عمرې دپاره روان شو، حدیبیې په مقام باندې مشرکانو بند کړ سره د 1500 صحابه کرام. ذی قعدې میاشت وه،
معاهده په دې باندې وشوه چې را روان کال ته به تاسو بیا عمره کوئ، 3 ورځې به عمرې له راځئ، بیا به واپسې کوئ. کله اووم کال د هجرت شو، نبي علیه السلام د ذوالقعدې په مقرر اوقاتو کې سره د صحابه کرامو د عمرې دپاره را روان شو. خو بیا یره دا وه چې هسې نه موږ سره د عمرې د احرام په دې ذوالقعده میاشت کې دا کافران جنګ وکړي، موږ به څه کوو؟ اشهر حرم ذوالقعده، ذوالحجه او محرم او رجب په دې میاشتو کې جنگ بند و. که چېرته موږ عمرې له ځو او دا کافران دې حرمت والا میاشت کې موږ باندې حمله وکړي، موږ به څه کوو؟ موږ بې قدر کوو د میاشتې هغې یوونه کې جنګ را سره کې څه به کوو؟ الله جل شانه آیت نازل کړو که چېرې دوی تاسو سره جنګ کولو نو تاسو هم بیا وکئ، که دوی د سره جنګ نه کولو نو تاسو شروع مه کوئ، ابتدا تاسو مه کوئ. د میاشتو خیال وساتئ، که دوی چېرته اقدام وکړو نو تاسو ته خپل دفاع اجازت بیاشته. احرام په دوران کې په اشهر حرم کې تاسو ته بیا د جنګ اجازت. او بل دا کافران چې دي د دوی سره د جنګ کولو دونه غټ جرم نه دی څومره چې د دې کافرانو دا کفر بد جرم دی. یعنی په اشهر حرم کې د دوی په مقابله کې جنگ کول دونه جرم نه دی څومره چې د دوی دا کفر بد جرم دی. د ابتدا کې په اشهر حرم کې دا جنگ کول په دې میاشتو کې بند، خو بیا الله جل جلاله دا بندیز ختم کړ. قیامت پورې مسلمانان چې کله هم د کافرانو سره جنگ کول غواړي نو په هر وخت کې د کافرانو سره جهاد کولو اجازت ملو شو. الله رب العالمین په دې آیاتونو کې دا فرمایي یسألونک عن الاهلة، دوی تپوس کی ستانه پیغمبر علیہ السلام په باره د میاشت کې، قل تو فرمایا هي مواقیت للناس والحج، دا میاش ورکوټ کېدل غټېدل د آلات او اسباب د اوقاتو دي د خلقو د پاره او د حج، چې خلق په دې باندې خپل حساب کتاب برابر کړي، خپل حجونو انتظامات په دې میاش برابر کړي. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، او نه د نیکي چې تاسو راتګ کوئ کورونو ته د شاګانو نه، ولکن البر من اتقى، او لیکن نیکی مدار د نیکی دا غچا لپاره چې چا تقوا اختیار کړ. واتقوا الله، تاسو یریږئ د الله پاک نه. واتوا البیوت من ابوابها، او تاسو راځئ په دروازو باندې، ورته ځئ په دروازه ځئ په دیوالونو مخې ځئ. واتقوا الله لعلکم تفلحون، او تاسو یریږئ د الله پاک نه دپاره دې چې تاسو کامیاب شئ. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، او تاسو جهاد کوي د الله پاک په لاره کې د الله پاک د دین د اوچتولو دپاره د خلکو سره چې هغوی تاسو سره جنګ کوي. ولا تعتدوا، تاسو زیاتې مه کوئ، د جنګ ابتدا مه کوئ په دې اشهر حرم کې. ان الله لا يحب المعتدين، یقینا الله پاک مینه نه ساتي د زیاتې کوونکو سره. وقتلوهم، او تاسو جنګ وکړئ د دې کافرانو د مکې سره، حیث ثقفتموهم، په کوم ځای کې چې تاسو دوی بیا موندل. واخرجوهم، او تاسو وباسئ وباسئ دا کافران مشرکان د مکې، من حیث دا ځای نه اخرجوکم چې دوی تاسو ویستلي. والفتنة اشد من القتل، او فتنه یعنی کفر او شرک دا سخت جرم دی د قتل او د جنګ نه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، او تاسو مسلمانان د دې کافرانو سره جنګ مه کوئ په مسجد حرام کې، حتی یقاتلوکم فیه، تر دې چې دوی تاسو سره جنګ شروع کړي په دې مسجد حرام کې. نو تاسو مسجد حرام کې چا سره جنګ مه کوئ، ابتدا مه کوئ. او که کافرانو در سره جنګ شروع کړو نو بیا تاسو خپل دفاع وکړئ، د دوی سره جنګ وکړئ. فإن قاتلوکم فاقتلوهم، پس که چردی کافرانو تاسو سره جنګ وکړو په دې مسجد حرام کې، پس تاسو ورسره جنګ وکړئ. کذلک جزاء الکافرین، همدا بدله د کافرانو دپاره ده. فإن انتهوا، پس که چردی بند شول د کفر او د شرک نه ایمان یې راوړو، فإن
الله غفور رحیم پس یقینا اللہ پاک بخون کے مہربان دی دوی تبردی گناہونا معاف کی واقع دعوان